أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. 38 نمبر آیت ہے سورة الحج. چونکہ مسلمانانو ته د کافرانو د لاسه ډېر تکلیف و. د ورځې اول نه چې کله نبي کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت اعلان وکړو، د هغه وخت نه دشمنان جوړېدل. څومره چې د مسلمانانو په تعداد کې اضافه کېده، دومره د دشمنانو په تعداد کې اضافه کېده، او دشمنانو په سختۍ کې هم اضافه کېده. ان تر دې چې هغه سختي تر دې حده پورې راورسېده چې مسلمانان جلا وطن شو او د خپل کلي نه وویستې شو، په هجرت باندې مجبور شو، مدینې ته لاړل. د دې هجرت بله وجه خو نه وه، په غیر د دې نه چې دوی د کافرانو نه د مسلمانان په دې مکه کې تنګ شي. ډېر سخت تکلیفونه تاسو ته قصې معلومې دي چې دا به رسول هیڅ لحاظ نه د خپلولۍ او نه ترس نه د کمزورۍ دوی نه کوه. کله چې مسلمانان کمزوري اول کې نو ورو ورو چې د دوی تعداد زیات شو، نو بیا یې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د دې خبرې اجازت غوښته چې اوس موږ ته د اجازت وشي چې موږ دوی نه خپل بدل واخلو، څه سختي موږ هم وکړو، دوی به سختي کوي، موږ به ورته دغسې داسې وغلي. جواب موږ نه ورکړو. موږ ته د دې خبرې اجازت دې میلاو شي چې موږ هم د دوی د بدو بدله دوی له ورکړو، سختي وکړو دوی سره. لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ورته فرمایل چې نه، ما ته د الله د طرف نه لا د جنگ حکم نشته، جهاد حکم لا نشته. د دې وجه نه برداشت دی، صبر دی، او په دې باندې به زموږ ستاسو عملي برداشت وکړو، صبر وکړو. اکثر په مکی آیتونو کې، مکی صورتونو کې د صبر او د برداشت او د زغملو ترغیب راغلی دی چې تاسو برداشت کړئ، صبر وکړئ. فاصفح عنهم وقل سلام. د دوی په خبرو ځان ننګاره کړه، دوی چې څه وی دي تا ته هېڅ تکلیف نشته را رسولی. بیا د دوی د سختۍ انتها په دې ځای کې وشو چې مسلمانانو د عمرې اراده کړې وه، او حدیبیه هغه واقعه راغله پکې، او دوی منع کړی شو د عمرې نه. کافران راغلي او په زور یې خپله غلبه او زور هغه ثابت کړه،
आपس کې معاهده شو، خو دوی عمرې ته پرې نه ښوده. مسلمانان بیا مات زړه باندې واپس لاړو، ډېر پریشان او خفه ومو. الله جل جلاله په دې آیت کې هغو له تسلي ورکړي چې تاسو خفه کېږئ مه. الله پاک دا کافران د تاسو نه لرې کړي، دوی به دفع کړي د تاسو نه، کمزوري به شي، دوی ذلیله به شي، وخت به داسې راشي. چونکې دا کار الله پاک اول وخت باندې هم کولی شو. چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم له نبوت ورکړی وی، ورسره دغه طاقت ورکړی وی، دغه امداد به دوی د اول ورځې نه کولی، کافرانو به دوی ته اوچت هم نه و کتلي. لیکن موږ تاسو ته سبق دی د ترغیب او د صبر د برداشت د زده کولو. او کوم کسان چې د دین خدمت کوي په څه ناڅه درجه کې، هغو له د دې خبرې ترغیب دی چې ګورئ دین کار کول دا د صبر نوم دی، د دین خدمت کول د څه شي نوم دی؟ د صبر او د برداشت نوم دی. او صبر او برداشت اخرنی انجام د کامیابی، هغه د فتحې، هغه د غلبي. کوم کس چې صبر کوي، کوم کس چې برداشت کوي، هغه له الله پاک فتح ورکوي، کامیابي دا دی. دویمه خبره چې دا ورو ورو د مسلمانانو ترقي او په آخره کې بیا چې کله مدینې ته لاړه، هله د جهاد اجازت میلاویږي. دې نوم تدریج مراد دی چې एकदम ترقي مه غواړه، एकदम دا مه وایه چې دا هر څه دې بس برابر شي، ټیک ټاک شي، تمام معاشره دې ټیک ټاک شي، بالکل 100% مسلمانان شي، 100% منځګزار شي، 100% په دین باندې راشي. एकदम مه غواړه، دا به ورو ورو کېږي، تدریجاً به کېږي. په ترقۍ باندې ورو ورو ترقي به کوي. نن پکې یوې ترقي کړه، سبا بله ترقي شو، بله ورځ بله ترقي شو، ورو ورو به هغه مخې ته ځي. دې کې الله پاک مسلمانانو له د دې خبرې خوشخبري ورکړي چې تاسو خفه کېږئ مه، او دا کافران به الله پاک د مسلمانانو نه دفع کړي، دفع. ان الله یقینا الله پاک یدافع عن الذین آمنوا، دفع بکی کافران دا هغه چانه چې ایمان راوړی دی. ان الله یقینا الله پاک لا يحب كل خوان کفور، مینه نه کوي د هر خیانتګر او ناشکره سره. چېرته مسلمانان په دې شبه کې پرېنوځي چې د دوی په موږ باندې دا غلبه وه، دوی زوروره چېرته د الله خوښ دي که دا نه ده. زوروره دا لازمي نه ده چې زورور د الله خوښي، بلکې عاجز د الله خوښي. پوهېږئ تاسو د زورورو دو صفات الله پاک دې ځای کې بیانوي چې یو د خیانتګري، دی د اختیاراتو ناجیز استعمال کوي. تاسو پوهېږئ د اختیاراتو ناجیز استعمال کوي، ځکه د غلبۍ د خیانت کوي په حقوقو کې. او دویم دا دی چې د الله د نعمتونو ناشکري کوي. الله دې موږ تاسو د ناشکرۍ د مرض نه وساتي. دې ځای کې بیا د شکر خبره راغله. شکر توفیق الله پاک ډېرو لږو کسانو ورکوي. قرآن کې الله پاک د دې ګیله هم کړې ده، وقلیل من عبادی الشکور. شکر ډېر لږ کسان کوي، او هم د دې شکر نه کولو په وجه باندې د الله نعمتونه په ځان بند کړي دي. چې کوم کس ناشکري کوي، شکر نه وباسي، د الله نعمتونه په ځان بند کړي دي. ځکه د الله د نعمتونه دا لازمي خبره ده چې د هغه شکرګزار بنده باندې راسي. هغه که د دین نعمت دی هم په شکرګزار بنده دی، او که د دنیا نعمت دی هم په شکرګزار بنده دی. دویمه خبره چې د سکون او د اطمینان زندگی هم شکرګزار بنده تېره کړه، چې د یو سړي د الله نه ګیله نه هر وخت دی په د الله په نعمتونو کې مسه، د الله د شکر عادي چې الله ته ډېر رحم کړی دی. یو نعمت ته ګوري په هغې شکر ادا کوي، بل نعمت ته ګوري په هغې شکر ادا کوي. په کروڑونو په اربونو نعمتونه الله په موږ باندې کړي دي،
هغه ته ګوره د شکر ادا کوي نو د زړه به شادي خوشاله وي د انتهایی د سکون ژوندګي تیری په مقابله د هغه چا کې چې هغه شکر نو باسي نو هغه به د ډېرو خواهش کوي دا هغه نه مړېږي بیا هغه به چې کوم چیز نه باغې پسې لګیایي که مثال په طور د صحت نه دی بیمار دی د ټول عمر د بیمارۍ په ټینشن کې دی چې کله غریب دی د ټول عمر د غربت په ټینشن کې دی کله بیا اولاد دی د ټول عمر د اولاد په ټینشن کې دی کله د عزت نشته نو ټول عمر د عزت په ټینشن کې دی کله د کاروبار نشته روزګار نشته د ټول عمر په دغه ټینشن کې دی اڅنه څه مصیبت د لپاره کته کېږي ماشوم نه جوړه د کور کې جو کور نشته ګاډي نشته چې دې ته ضرورت دی چې پټي ته ضرورت دی دغه چیزونه کوم نعمتونه چې دل نه دی ورکړي دی په هغه کې سوچ کې د ټول عمر انګوز نشي ټول عمر د غم نه ډک نشي د چرته سکون ژوندۍ نشي تیرولای او مقابله د هغه چا کې چې هغه د الله په نعمتونو باندې شکر کوي ډیر زیات خوشاله دي اگر که په هر حال کې چې دی د الله نه ډیر زیات خوشاله او چې د الله نه خوشاله نو الله د باندې سکون نازل کړي ځکه د سره هغه څیزونه فکر کوم چې د الله ورکړي دي د سره ټول عمر د هغه څیز احساسي چې الله پاک زما د ناشکرۍ د وجه نه ما نه دا نعمت وانخلي یا الله زما د بې قدرۍ د وجه نه ما نه دا نعمت ته ما الله کړلی دا نه وانخلي یو سړی په خپه باندې ګوډ دی یا الله پاک د سترګې دې ما الله کړلي ما د سترګې وانخلي غوږونه دې راکړي د خبره خو اورېدی شم که دا رانه وانخلي یا الله ژبه دې راکړې ده په دې خو ویلی شم که نه دا رانه وانخلي الله ولې زموږ په دې معاشره کې داسې بې سترګو بې غوږونو بې ژبې کسان کم دي په خپو شل کم دي دا سوال چې کې خیراتیان دا په دې معاشره کې کم دي تا ته کوم ګل لګېدلی چې تمام نعمتونه الله پاک ته ډک کړی او بیا موږ الله پاک دې تاسو شکر ګزار پیدا کړي شکر ګزار جوړ کړي ډېر زیاته د بې همتۍ خبره ده چې د الله هغه لکونو نعمتونه موږ هېر کړو کومې موږ له راکړي دي نو موږ چې چلو کړو د الله ته څه نقصان ورسوو خو ځانه په غم کې اخته وي که نه ځانه که موږ له په کروڑونو راکړي نو د اربونو شوق کوو مړېږي بیا نه ده ته سکون نه میلاوېږي دی په ټینشن کې دی د ټول عمر د زیاتي په ټینشن کې دی مال ټینشن خو چېرته تللی نه دی که یو ورسره نو دې نه نور ډېر شوی جو که نور ډېر وي د دې نه نور ډېر شوی یو غم دله خدای یو کتی شي یو پریشاني یو ټینشن یو مصیبت یا بې ارامي د ده په زړه کې دننه پرته وي په ګولو باندې دی خوب کوي ټول عمر دا تصور یې چې څنګه به زیاته شي څنګه به میلاو شي کله د هغې لپاره وظیفې کوي کله کوشش کوي کله یو ځای عملي وي کله حلال حرام کوشش نه نو خوشحاله زندگی باچاهۍ زندگی هغه چا تېره کړه چې هغه شکر وباسي شکر او د دې یوازې دا نه چې دا کوم نعمتونه تعالی الله راکړي دا به تا سره پاتې شي په شکر باندې که تا ناشکري وکړه تا نه به الله پاک ورو ورو دا هم واپس اخلي او که تا ناشکري وکړه نو تعالی نور راکولو امکان نشته چې تا ته د ناشکرۍ باوجود تعالی نور نعمتونه راکړي تا باندې الله نور احسان وکړي شته دا ته ډېر قدر وکړو دا شته چې تا الله کړي تا د دې ډېر قدر وکړو چې تعالی نور راکړي ناشکره سړي له الله پاک نعمتونه واپس اخلي هغه له ورکوي نه په مقابله د هغه چا کې چې هغه په نشت نیمګړه کې شکر په کټ پروت دی ناجوړه دی پاڅېدی نه شي په هغې کې شکر د ماښام ډوډۍ درک نه لګي په هغې کې شکر داسې کس باندې الله په خپل نعمتونو باران وروي که لږې ورځې دی چېرته په وقفه کې په تربیت کې که نه لږې ورځې په امتحان کې هغه جدا خبره ده نور الله پاک دی چېرته نه کړی د ده زړه به همیشه خوشحاله په سکون کې وي او دې آیت کې چې کومه خبره وکړه چې د الله پاک داسې سړی بدې شي بدې کوم چې د الله ناشکري کوي کوم چې د الله د نعمتونو قدر نه کوي ناشکره دی دا سړی د الله بدې شي د الله پاک نه دی خوښ دی نو د دې نه بل غټ عذاب شته چې تا سره د الله دښمني ده ته د الله بدې شي ته دغه نعمتونه ولې نه شمارې چې د سهار نه شروع کړې تر ماښامه پورې او تاسو ته دې باب کې اخرنۍ خبره کوم او بیا په مخه لاړ شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي جنت ته چې ټولو کې اول کوم کسان داخليږي که نه ټولو کې اول په عوامو کې چې د هغو باره کې د جنت فیصله وشي چې دا جنتیان دي ټولو کې اول چې لا فیصلې نه دي شروع شي
فیصله نه ده شروع شي. الله طرف نه به یو اواز کوونکی اعلان کړي چې پاتې چې یو ډله دې پاتې تپوس به وشي کومه ډله دې پاتې هغه ډله دې پاتې چې هغه په خوشحالۍ او په خفګان په راحت او په غم دواړو کې د الله تعالی حمد و ثنا او د الله تعالی شکر ادا کړو. هر حال کې چې الحمدلله یا الله ستاسو نعمتونو په کوم انداز شکر ادا کړو کم دی کم دغه ډله به پاتې او د تمامي دنیا نه به ټولو کې اول د دې باره کې الله پاک فیصله وکړي چې دا بې حسابه بې کتابه جنتیان دي. دې سره به الله هېڅ حساب نه کوي چې دا په کټ پروت هم شکر ادا کوي، دا په هسپتال کې پروت هم شکر ادا کوي، د ده د ماښام ډوډۍ نشته هم شکر ادا کوي، د ده ماشومان ناجوړه دي هم شکر الحمدلله، د ده زوی مړ شو هم الحمدلله. الله پاک ستا په دې کې حکمت دی، ټول تعریفونه ستا دي. موږ په غم په وخت کې الحمدلله نه ویو که نه داسې ده که نه ویو که نه ویو نه ویو که نه په دې باندې موږ ته بد هم ښکارېږي. حدیث شریف کې راځي یو سړی دی د هغه وړوکی مړ شو، وړوکی ماشوم یې مړ شو او دوی وی چې الحمدلله انا لله و انا الیه راجعون. الحمدلله کله چې د ملک الموت د روح واپس وځي الله پاک خواله لاړ شي، الله پاک سره د علم نه تپوس کوي چې تا د ماشوم ساه راوړو، دا الله پاک ستا حکم ما راوړو، الله پاک بیا ووایي تا زما د بنده د زړه ټوکړه راوړه، دی الله پاک تا راته ویلي چې راوړو زما راوړم، وی تا چې زما د بنده نه د هغه د زړه غوښې راوشکولې او را دې وړې هغه په څه حال کې پاتې شو، هغه څه وي؟ دا ملک الموت ورته وایي چې الله پاکه هغه وی الحمدلله څه یې وي؟ الحمدلله. الله جل جلاله سره د علم نه بیا تپوس کوي چې تا ولې د زړه ټوکړه راوړه، هغه بیا وي چې الحمدلله. ای الله پاکه تا ته پته چې دقسې ویل دي. الله جل جلاله حکم کوي ته جنت په منځ کې یو داسې بنګله جوړه کړې چې په دې جنت کې د هغې مثال نه وي او په هغې باندې له پاسه ولیکه بیت الحمد، بیت الحمد د حمد کور، چا چې الحمدلله ویلي دا د هغه کور دی او دا د دې ماشوم د دې پلار دپاره صرف په دې ټکي په بدله کې ورکړي چې دی ویلي چې الحمدلله. الحمدلله سره خپل خوله عادت کړو، هر وخت کې هر ټایم کې د الله پاک تعریف کړو. دا نه ګورو چې غم دی چې څه شي الحمدلله ووایم که نه څه چل شي خپل غمونه نه یادو، د الله پاک ګیلې مخلوق ته نه کوو، خپل په زړه کې هم د ګیلو سوچ نه کوو چې دا شی راکړی وای چې نه دی راکړی نه مالې نه دی راکړی نه چلو کوم اوس که نه نو ما به داسې داسې کار کوي، دغه سوچونه نه کوو. الله چې څه راکړلي که نه په دې باندې قناعت صبر برداشت الله پاک ته چې څه راکړلي د دې قابل هم نه یم الله دا شته چې تا ما الله کړي زما د اهلیت نه دې ډېر زیات راکړي دي، زه څه شی یم؟ زه خو ستا نافرمانه بنده یم، تا ما باندې بیا دا سود کړی د الله پاک ناشکره بنده او خیانتګر چې هغه د اختیاراتو ناجیز استعمال کوي. تعالی الله پاک طاقت راکړو ته ظلم کوي او اختیارات بې ځای استعمالوي. ان الله یقینا الله پاک یدافع دفقی کافران عن الذین آمنوا دا کسانونا چې مؤمنان دي. ان الله یقینا الله پاک لا يحب من نکی کل خوان د هر یو خیانتګر سره کفور چې ناشکری. اللهم صل علی محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله. نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. لا إله إلا أنت. وصلى الله على محمد.